عیسائی والا ته سوال کوم فریاد ورته کوم چې دا بچی مې بې ګناه دي راپرېږدوئ مه کوئ قلار شئ نور ظلم مه کوئ. ملاقات کې ورسره شوی دی؟ دې لسو کالو کې زما ملاقات نه دی د سره مې لیدلي نه دي. انګیندې راته جاړي نوسي راته جاړي زه فریاد کوم 2 پیرې سیکرټریټ کې قرآن دا کړلی په دې کیمپ کې په هغې عمل نه کوي. 2 خبرې نه چلېږي واورئ زما خبره ما تېر وتې بره خدای نه مني لاندې قرآن نه مني پیغمبر نه مني صرف څه مني غلط پین مني. زه آرمي ته د فوج جرنیل ته عیسائی افسرانو ته سوال کوم چې دا بچې مې بې ګناه دي راپرېږدوئ ظلم نور مه کوئ د امریکې دپاره خپل عوام مه وژنئ. دغه سوال کوم اخرانه دغه زما سوال دی بیان په سټینګ باندې اوس ورکوم مکمل. د ده جرمونه څه په ده څه که په دې څه ثبوت شو نو را دي شي زما د موبایل لمبر 6,000 درخواست مې سرکار له ورکړلي په ټونشپ کې اوس هم په سی سینټر کې او 2 منه پټرول دې راوړی زما غونډ خاندان دې پکې اوسېږي که په دې څه ثبوت کړه د دې نه نوره غټه خبره نشته. دا دې سړي ورکړلي دا دی کو اسلامي ملک او د اسلام ملک او دا ملک د اسلام په نوم جوړ شوی نو دا سړی ګرفتار که عیسائی والا ته ووایه پاک فوج ته دی ما ته را مخامخ کړي. تا چې وایي زما پیټي بنډی دا دی چې عجیم دادالله نوم یې دی اوس په څلورې ګرځي ختمونه پسې قاري کړي په کروړو اوس په څلورې ګرځي د الله په وخت دی. کم په آرمي کې وایي بس په سرکار کې ومه دا دی دا نوکري ما پرېښودې 10 کاله 8 میاشتې وشو چې ما پرېښودې ده نه کومه نوره نوکري رزق په بر هغه الله راکوي او چرګه دا به کومه انګېندله خو لیکن نوره نوکري نه کوم ما خپله نوکري پرېښودې ده. دغه فریاد کوم که فریاد مې مني ودې مني که نه مني او په دې سړیو څه ثبوت کړه نو ما دې په دې میدان کې په پټرول کې اوسېږي سره د نوسو د انګېندو او که هغه نه نو زه عیسائی ته پاک فوج جرنیل ته سوال کوم چې دا سړي راپرېږدوئ د امریکې دپاره نورې زنانه مه جوړوئ څوک کړی مه نور بالکل صحیح خبره ده څه غلطه خبره نه کومه خو پاک فوج ته او عیسائی افسرانو ته سوال کومه چې دا بې ګناه خلک راپرېږدوئ مه کوئ امریکې نه نور قلار شئ مه کوئ. دا ملک چا ګټل دی عجب خان افریدي ګټل دی پخوا د پیټ ساعت جنګ زما یاد شي زه وله تلمه زه کچومه د ده نه کچومه ما ته غټو غټو خلکو وي مه ځه ته بابا دا ټوپک دې واله واپس ځه کور ته ټوپک ما په 15 روپۍ خرڅ کړل په انګر باندې هغه دې بانو له شپېلې جوړې کړې اوسپنې مې پې سرې کولې دا هغه دور سړی یم زه که زما په بچو څه ثبوت شو نو زه پاک فوج ته عیسائی افسرانو ته دا وایم چې ما ژوندی پرېنږدئ په دې میدان ولاړ یم په تېلو کې دې ما اوسېدي سره د بچو سره د انګېندو د ښځې که هغه نه نو د امریکې نه نور اوبه واړوئ دا زنانه مه جوړوئ. اوس لاله څوک چانده هم نه راکوي زه انګېندو له چانده کوم چې زه بېعزته نه شم اوس د سوات خلک په خلکو پورې خاندي په جومات کې خبره کوي هغه خاندي. زه سوال کوم پاک فوج ته او عیسائی افسرانو ته سوال کوم او زمونږ د پولیسو جي پي ته سوال کوم چې دا بې ګناه خلک پاره شي پسې چېرته لاړه کوم ځای ته بوتله که وژلې ما ته وښیه که ژوندي ما ته راپرېږدوئ. تاسو ګورئ سپین سرمایه د امید نوی سبا